الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ورونو اللہ رب العزت انسان ته په دنیا کې یو مختصر زندگی ورکړي د دنیا دغه زندگی انسان ته سي ملاو شوی دا الله رب العزت د دې لپاره ورکړي چې په دې ژوندۍ کې انسان یو عمل وکړي یو نیکی وکړي دغه عمل د الله رب العزت د احکاماتو مطابق تیر کړي خپل ژوندۍ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه تیر کړي خپل ژوندۍ کې د الله رب العزت احکامات عملی کړي زندگی کی اللہ رب العزت رضا کی او آخرت جون کی بیکم اعمال کو منی کئی سی انسان کو دنیا کی کڑی دی او بیا دا انسان وفات سی آخرت کی دی غسمرا دی غمیوا دی غا بدلہ اللہ رب العزت ورکی نو دی انسان دی دنیا زندگی دغه د آخرت د ګټي او د تاوان ذریعہ او سبب ده دنیا کې چې انسان زندگی تیري یا خو به خپل آخرت جوړي یا خپل آخرت خرابي هر انسان سے په دنیا کې زندگی تیري د زندگی د منازل تی کوي رواني د زندگی د دنیا په د سفر کې د رواني یا خو به سفر د خپل کامیابی طرف ته کوي یا دغه مسافر د دنیا سے سفر کوي د خپل آخرت د خرابی طرف ته کوي نو انسان ته زندگی میں لاوسوی دا اللہ رب العزت زندگی ورکڑی دا اللہ رب العزت دی لپاره ورکڑی سے انسان خپل آخرت برابر کی انسان د خپل آخرت لپاره
ګټه جوړه کی، انسان د خپل آخرت کور آباد کی، انسان د خپل آخرت هغه ځای چې الله رب العزت د انسان ته ورکوي هغه سرسبز و شاداب کی، او دی د دغه دنیا په زندگی سره په دې دنیا کې داسې اعمالو کې چې الله رب العزت د اعمالو په وجه سره جنت ته داخل د الله رب العزت رضا انسان ته حاصل سی، او الله رب العزت هغه انسان کامیاب وګرځوي. نو د انسان زندگی چې انسان ته ملاو شوې ده دا د آخرت د جوړولو لپاره ملاو شوې ده. د زندگی د دنیا دغه زندگی دغه مختصر زندگی ده، لیکن دغه مختصر زندگی هغه ابد الابد زندگی چې د نه ختمېدا والا زندگی ده. الله رب العزت د دې دنیا په زندگی باندې منحصره کړې ده، تړلې ده پورې. کچېرې دنیا کې انسان الله رب العزت راضي کړه، هغه اعمال وکړو چې د الله رب العزت د رضا سبب ګرځېده، الله رب العزت په هغو اعمالو سره خوشحاله کېده، او د انسان د پیدایش سبب او د انسان په دغه دنیا کې د راتګ سبب هم دغه ده چې دی الله رب العزت راضي کړي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله رب العزت فرمایي انسان میں عبادت ته پیدا کړی چې دی د ما احکامات عملی کی، د ما خبر هم مني، د ما رضا حاصله کی، ما راضي کی په دنیا کې یا په آخرت کې دته کامیابی ورکوم. نو دغه مختصر زندگی چې انسان ته ملاو شوې ده د خپل آخرت د جوړولو لپاره انسان ته ملاو شوې ده، او د دغې زندگی مثال علما ورکوي چې په دغه زندگی د دنیا کې یو انسان مسافر ده. هر انسان سے دنیا کی زندگی تیرہی دغه مسافر ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې راځي، یو ورځ مسجد نبی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کجيري پیزای جوړ شوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمیس یستلی او په پیزي باندې پروت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه راځي، نبی علیہ السلام راپورته کړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جسم مبارک باندې د پیزي نقشه جوړولې کی جوړي. صحابه ډیر خپسو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله کو د موږ پیغمبر دی الله رب العزت له جانب چې موږ ته پیغام راوړونکی را لېږل شوی، په موږ باندې د عزت لازم ده، موږ به د تا لپاره ښه تخت جوړ کړو، ښه بستره، ښه د ورېښمو بستره به پرې واچو، په هغه باندې به ته تکیه لګوې، په هغه باندې به ته خوب کې، هغه به د تا د راحت سبب وي. دغه د تا په دنیا کې چې زندگی تېروي چې د تا په جسم باندې د پیزي هغه داغونه جوړ شوي، هغه لیکې جوړې شوي دي، یا رسول الله دغه موږ ته مناسب نه ښکاري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل د ما صحابو د ما مثال دای ده لکه یو مسافر چې سوري ته کښېني، په لاره باندې روان ده، ګرمي یې وسوله، یوه ونه یې ولیده د هغې سوړ سوری و، نو دغه مسافر ور وګرځېد، دغه سوړ سوري ته کېناسته د یو څه وخت د څه راحت حاصلولو لپاره. کله چې دته آرام حاصل څه دی بیا روان څه هغه سوری پرېږدي. نو د ما مثال دغه دنیا ته راتګ د یو مسافر غوندې ده، لکه مسافر چې د یو څه وخت لپاره د یو سوري لاندې خپل راحت حاصل کړي او دی سفر کوي، دغه سوری پرېږدي، دا ونه دلته پرېږدي، ونه او سوری له ځان سره نه وړي. دغه رنګه زه هم د زندګي مسافر یم، د زندګي په لار روان یم، او دغه د زندګي دغه منازل طی کوم. کله چې د دغې زندگی منازل ختم شي، د دنیا راحتونه، د دنیا هغه خوندونه، د دنیا هغه مال، عیش او عشرت، دا به ټول د انسان نه پاتې شي. بیا به د انسان سره هغه اعمال چې ده په دنیا کې کړي، که د خیر که د شر، انسان ته به هغه اعمال، که د خیر اعمال یې کړي، که د خیر کارونه یې کړي، نیک اعمال یې کړي، ده ته به په ګټه باندې ورځي، ده ته به د راحت او د سکون
دته به د جنت کې داخلېدو سبب ګرځي او د الله رب العزت د رضا او د آخرت کې کامیابی ذریعہ به د ده لپاره ګرځي. او که انسان په دنیا کې د خپلې خوښې زندګي تېره کړې او الله رب العزت یې ناراض کړی وي، الله یې خفه کړی وو، احکامات یې الله رب العزت د خپل مالک هغه احکامات یې نه وو عملي کړي په زندګي، بیا به الله رب العزت ته جهنم ورکوي. د قبر عذاب د قبر سختۍ د آخرت سختیو سره به دغه انسان مخامخ کیږي. نو انسان چې دغه دنیا ته راغلی ده، دغه انسان د خپلې آخرت د ګټې لپاره راغلی یو مسافر ده. علما مثال ورکوي چې یو مسافر یوې علاقې ته ولاړ، کور یې پرېښو، یو ملک ته ولاړ د ګټې لپاره، پیسې ګټي، مال ګټي د خپل اهل و عیال د کور لپاره. دغه مسافر ځوان چې په خارج ملک کې دی اوسي، ده هلته یوه کمپنۍ جوړه کړه، دکان یې جوړ کړ، هغه د ده د ګټې ذریعه ګرځي، دی په هغه کې مال ګټي، مال چې ګټي هغه مال به کور ته رالیږي، بیا به د دغه کور آبادي، د ده اهل و عیال له ده نه خوشحاله وي، کور ته چې راځي کور به سرسبز او شاداب، په کور کې به خوشحالیانې غمونه به نه وي. لیکن دغه مسافر چې په خارج کې اوسي او کومه ګټه چې دی په خارج کې کوي هغه هلته په خپل دکان په خارج کې لګوي، کور ته یې نه رالیږي. کور به ویجاړي، کور به ړنګي، کور به د بیماریانو مرکز وي، هر قسمه بې اطمیناني، خفګان، غم به په دې کور کې موجود وي. کله چې بیا دی کور ته اچانک راسي، نو دی به له دغو غمو سره، له دغو دردو سره، له دغو تکلیفو سره به بیا دی مخامخ وي، ځکه هغه ګټه چې په خارج کې یې کړې وه هغه یې کور ته نه وه رالیږلې. نو د انسان دغه زندګي چې په دنیا کې تېروي، دغه زندگی انسان داسې تیره کړي لکه یو مسافر چې د ګټې لپاره د کور نه وتلی او کور ته ګټه راکوي. دغه انسان چې په دنیا کې زندگی تیروي دا هم د آخرت مسافر ده. د هر انسان کور چې د هغه آخرت ته جنت ده. انسان الله رب العزت په جنت کې پیدا کړی او دی به واپس کیږي جنت ته، تر څو پورې چې انسان جنت ته داخل سوی نه انسان به بې اطمینان وي، انسان به په یو کار باندې خوشحاله کیږي نه. که د دنیا ټوله بادشاهي انسان ته میلاو شي، د ده زړه به بیا هم بېچین وي، د ده زړه کې به بیا هم اطمینان نه وي، د ده په زړه کې به خوشحالي بیا هم نه وي. خوشحالي به انسان ته په هغه ورځ میلاویږي چې کله د جنت په دروازه داخل شي. علما لیکي چې انسان کې الله رب العزت دغه د طلب ماده ولیکې ده. انسان طلب کوي ما ته د دغه نعمت میلاو شي، ما ته د یو ګاډی میلاو شي، ما ته د یو بنګله میلاو شي، ما ته د 1,00,000 روپۍ میلاو شي، لیکن هغه شی چې ورته میلاو شي چې د کوم تمنا انسان کړې ده بیا یې په مخ 2 ګاډي ولای، 2,00,000 روپۍ ولای، 2 پلاټونه مې ولای، بیا انسان ته 2 میلاو شي، بیا دی په مخ د حرص کوشش کوي د ده لالچ دایي چې نور په مخ ولاړ سم. لیکن هغه بې اطمیناني چې الله رب العزت د ده په زړه کې اچولې ده، کومه خوشحالي چې دی طلب کوي، هغه نعمت چې دی طلب کوي هغه حاصل شي، لیکن هغه خوشحالي ته حاصله نه شي. د دې وجه یې ایسته ده. علما فرمایي چې د انسان پیدایش په جنت کې سوی، انسان په جنت کې خوشحالیانې لیدلې، انسان په جنت کې د جنت نعمتونه لیدلې، انسان په جنت کې د جنت هغه خوږې هواګانې، خواږه خوراکونه، هغه بوی لیدلې دي. انسان کوشش کوي چې هغه خوشحالیانې چې کومې په جنت کې دي هغه ماته حاصل شي، او هغه د جنت هغه خوشحالیانې الله رب العزت په دنیا کې نه دي. آدم علیه السلام چې کله الله رب العزت پیدا آدم علیه السلام پیدایش په جنت کې اوس، بیا چې د آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام د اولاد نه الله رب العزت وعده واخیسته، الستو بربکم. د آدم علیه السلام د ملا نه الله رب العزت ټول انسانیت پیدا کړ، د قیامت تر ورځې پورې چې کوم انسانان پیدا کیږي دغه ټول انسانان الله رب العزت په جنت کې جمع. علما فرمایي چې انسانان بغیر د جنت نه په دنیا کې نه جمع کیږي. دومره مخلوق انسانان الله رب العزت پیدا کړي چې په دنیا کې نه جمع کول کیږي. دغه
اجتماع دی الستو بربکم سے کوم سوی دا په جنت کې سوی دی. الله رب العزت جنت دومره لوی دی. دغه وعده چې الله رب العزت انسانیت نه اخیسته په جنت کې اخیسته ده. کله چې انسانان د آدم علیه السلام لملامه د سرو میږتنو په شکل کې را پیدا شو، الله رب العزت دغه وعده واخیسته. دغه د جنت منظر یې ولیده، دا د جنت نقشه یې په دې وخت کې ولیدله. نو د جنت هغه نقشه، د جنت هغه خوندونه، د جنت هغه منظره د انسان په زړه کې داخله شوه. کله چې انسان دنیا ته راغی، د هغو شیانو طلب کې چې کوم شیان په جنت کې د لیدلي وو، هغه راحتونه، هغه خوندونه، هغه مزېګانې، هغه خوشحالیانې چې الله رب العزت انسان ته په جنت کې ورښکاره کړي وي یو جلک، هغه انسان په دنیا کې طلب کوي. لیکن الله رب العزت ته خوشحالیانې د جنت په دنیا کې نه دي ایښي. نو انسان ځکه دغه کوشش کوي چې زه په مخ کې ولاړ سم، یو قدم نور په مخ کې ولاړ سم، بیا یو قدم په مخ کې سي د بل قدم کوشش کوي. لیکن هغه راحت، هغه سکون، هغه خوشحالي چې د ده زړه یې طلب کوي، هغه په دې مخ کې قدم کې نه حاصلیږي. نو الله رب العزت فرمایلی دي چې دغه د دنیا والا زندگی او دغه دنیا دغه انسان په دوکه کې غورځولی ده. دغه انسان دوکه کوي، دا د انسان لپاره د دوکې اسباب دي. دغو کې خوشحالي او راحت نسته. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نه ده دغه ژوند د دنیا مگر د دوکې سامان ده. انسان په دوکه کې غورځي، یو شی حاصل کې کوشش کې بل شي کوي، هغه شی حاصل کې بیا د بل شي کوشش کوي، بیا د بل شي کوشش کوي، تر دې پورې چې ده ته مرګ راسي. هغه د دنیا اسباب چې ده په ډېره سختي سره ګټلي هغه ډېر پاته شي او سترګې یې پټې شي. نو علما فرمایي چې انسان په دنیا کې داسې مسافر ده، داسې د دغه انسان لکه د دنیا مسافر چې د یو ملک ته د کور نه د تګ کړی، یو ملک ته د ګټې لپاره دی تللی، نو دی ګټه په بار کې کوي او کور ته رالیږي، کور پې آبادوي. دغه رنګه یو انسان چې دنیا ته راغلی دا د آخرت مسافر ده. په دنیا کې به داسې اعمال کی چې د ده آخرت ګلې گلزار سي، آخرت یې ښایسته سي، آخرت پې آباد کی، خپل جنت سرسبز و شاداب کی. نبی علیہ السلام سے کله معراج ته وختو، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سره ملاقات وشو. ابراہیم علیہ السلام ته فرمایل چې اے نبی آخر الزمان، ولاړ شه خپل امت ته درې خبرې د ما له طرفه وکړه. یوه خبره دغه ده چې خپل جنت تاسې آباد کړه. جنت یو چټیل میدان ده، یو ریګستاني علاقه ده، یو دشت بیابان ده. د جنت نه به تاسې چې کوم بوټي په جنت کې تاسې آبادي کول غواړئ، د جنت نه به هغه شی ورته رالیږئ. په دنیا کې به تاسې کسب د نیکو اعمالو کوئ، نیکۍ به کوئ، ښه عملونه به کوئ. بیا به د تاسې په جنت کې د تاسې لپاره هغه راحتونه، هغه باغونه، هغه خوندونه چې یو انسان ته سره الله رب العزت وعده د جنت کړي هغه ملاویږي. یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي په دنیا کې یو انسان نیک اعمال کی، سبحان الله یا ذکر اذکار کی، نوافل کی، تلاوت کی، تهجد کی، دغه انسان چې د الله رب العزت لپاره نیک اعمالو باندې لګیا ده، دغه نیک اعمال منتقل کیږي آخرت کې د ده لپاره فرشتې لګیایي، د ده جنت آبادوي، د ده لپاره د جنت ونه لګول کیږي، د ده لپاره په جنت کې محل جوړیږي. اچانک په دغه محل باندې فرشتې کار ودروي. فرشتو نه پوښتنه کول کیږي چې ولې دغه محل باندې کار ودرېده. نیم محل تیار شوی ده، نیم بلډینګ تیار شوی ده، نیم بلډینګ باندې کار ولې ودرېده. بعضې فرشتو ته یایي چې له کال ور مټیریل نه رارسیږي. هغه انسان چې په دنیا کې نیک اعمال کول، په نیکو اعمالو باندې لګیا و، لمونځ یې کاوه، تهجد یې کاوه، نوافل تلاوت یې کاوه، صدقه خیرات یې کاوه، د هغه له طرفه چې هغه
بلډینګ جوړولو او سامان موږ ته منتقل کېدو یا هغه موږ بلډینګ پې جوړاوه د ده لپاره محل موږ تیاراوه. لیکن دغه انسان نن لمونځ پرېښی، نن د صدقه خیرات پرېښي، ذکر اذکار یې نن نه ده کړی. هغه شیان چې دغه بلډینګ پې جوړېږي، دغه محل پې جوړېږي، د دغه انسان له طرفه چې موږ ته نه ده رالېږول سوی، نو موږ دغه بلډینګ په څه شي باندې تیار کړو؟ نو ځکه انسان به په دنیا کې نیک اعمال کوي، بیا به د جنت هغه خوشحالیانې ده ته حاصلیږي. ورنه جنت دغه دشت بیابان ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې په دنیا کې به انسان کسب کړي، بیا به ده ته د جنت ګلې ګلزاري، ده ته به په جنت کې محلات ملاویږي، ده ته به په جنت کې باغونه ملاویږي، نهرونه به ده ته په جنت کې له دې وجې ملاویږي چې په دنیا کې به کسب کړی. ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی الدنیا مزرعة الاخره، دنیا دغه د آخرت لپاره کرونده ده. دنیا دغه د آخرت یو پټی ده، یو کیسان، یو ذمہدار چې په خپل پټي کې فصل هغه تخم غرزار نه کړي او د فصل هغه ساتنه ونه کړي، اوبه ورنه کړي، صحیح حفاظت یې ونه کړي، دته هغه فصل نشي حاصلېدلی. دغه رنګه دغه دنیا د انسان لپاره یو پټی ده، د ذمہدار لپاره د آخرت هر یو انسان د آخرت ذمہدار ده. دای باید په خپل ذمہداری کې کوشش وکړي چې خپل فصل زیات نه زیات په آخرت کې حاصل کړي. انسان په دنیا کې نیک اعمال کوي، دغه اعمال الله رب العزت بیا هلته په جنت کې د نعمتو په شکل باندې ورکوي. لکه یو انسان خارج ته ولاړ، امریکې، یورپ، برطانیې ته ولاړ، د پاکستان نه تللی نه، لیکن هلته چې د کوم خارج یورپي ملکو کومه کرنسۍ ده، دی مزدوري په هغه کرنسۍ باندې کوي، مثلا ډالر باندې کوي، یورو باندې کوي، نور مختلفې کرنسیګانې دي. کله چې دغه سړی دغه کرنسۍ یا دغه سړی سره له کرنسیو منتقل شي بل ملک ته، خپل ملک ته، پاکستان یا افغانستان یا بل ملک ته منتقل شي، نو دغه چې کله داخل شي د بل ملک ته، د خپله کرنسۍ بدله کړي د پاکستانو روپو په شکل کې، د خپله کرنسۍ بدله کړي د افغانو روپو په شکل کې. دغه رنګه د انسان دغه د دنیا نیک اعمال دغه د ده لپاره کرنسۍ د اعمال په دنیا کې دي، لیکن آخرت کې به دغه کرنسۍ شکل بدل شي. الله رب العزت به د باغ په شکل ورکړي، الله رب العزت به د حورې د غلمان په شکل ورکړي، الله رب العزت به د حوض کوثر اوبو په شکل کې ورکړي، الله رب العزت به د جنت محلاتو په شکل کې ورکړي، الله رب العزت به په جنت کې مختلف منازل ورکړي. نو د آخرت هغه کرنسۍ، د آخرت مال دغه مختلف ده. دنیا کې خو مختلفې کرنسیګانې دي، لیکن د آخرت کرنسۍ چې د الله رب العزت د جنت نعمتونه ګرځولي. نو د آیت کې الله رب العزت فرمایلی وما الحیات الدنیا الا لهو ولعب. اے انسانانو، د دنیا دغه زندگی یو مسخره ده، یوه مستی ده، دغه به اچانک په تا باندې تېره سي. وان الدار الاخره، او بشک د آخرت وال کوم هغه زندگی چې ده، د آخرت وال کوم کور چې ده، هي الحیوان، د همیشه والا زندگی ده، همیشه اوسېدلو والا زندگی د آخرت والا زندگی ده. لو کانوا یعملون، که تاسې په دې خبره باندې خپل ځانونه پوه کړئ او په دې باندې پوه شئ چې د آخرت والا زندگی نه ختمېدو والا زندگی ده. دغه د دنیا اسباب، د دنیا عیش او عشرت، د دنیا مال دغه پاتې کېدونکی ده، ختمېدونکی ده. آخرت خپل برابر کوي، خپل آخرت ته توجه وکړئ. بل آیت کې الله رب العزت فرمایي والآخرة خیر وابقا، دنیا ختمېدونکی ده او باقي پاتې کېدونکی دغه آخرت ده. آخرت به انسان لپاره باقي پاتې، کوم انسان چې د آخرت لپاره ګټه وکړله او دغه انسان چې په دنیا کې د دنیا پسې لګېدلی، دغه انسان په دوکه کې ده. دغه انسان لپاره چې دنیا الله رب العزت پیدا کړې ده، انسان په دې دوکه کې ونه غورځي، شیطان دې په دوکه کې غورځار نه کړي. دغه دنیا د انسان لپاره دوکه کې غورځونکی شی ده. نبی علیہ السلام فرمایي دغه دنیا دوکه ده او تباہ کیږي هغه انسان چې په دې دوکه کې مبتلا شي.
حضرت عیسی علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمایلی دی خپل یو خادم یهودي سره روان څه سفر عیسی علیہ السلام واده نه کړی ټول زندگی په اسفارو تیروله کله یو کلی ته دعوت لپاره کله بل کلی ته دعوت لپاره عیسی علیہ السلام خپل شاګرد خپل خادم سره روان درې مړی ورته میلاو شي درې نانونه ورته میلاو شي عیسی علیہ السلام خپل شاګرد ته یې شي دا کې د سفر کې بلوغه تند راځي به استعمال دا شاګرد خائن وای دا شاګرد په زړه کې د دنیا محبت او د دنیا لالچ عیسی علیہ السلام په رومال کې هغه مړی هغه نانونه ولغتل خادم ته ورکړل چې کله د ما ضرورت کیږي زه به بیا تا ته خبر در کوم دغه نانونه به ما ته حواله کوي په ګډه به استعمالو کله چې عیسی علیہ السلام سفر وکوي لوګه تم د پیراله عیسی علیہ السلام نانونه طلب رومال سے اخلاص کے پر رومال کے دو نانونه پراته دي عیسی علیہ السلام ورته فرمایل خپل خادم تما خدا ته درې نانونه حواله کړي خادم ورته فرمایي چې نه ماته د درې نانونه نه ورکړي بلکې دوه دي راکړي عیسی علیہ السلام بار بار اصرار وکړ چې درې نانونه مې درکړي لیکن شاګرد انکار کا اوسه ماته د دوه نانونه راکړي ما درې یم نان نه دلیدلې عیسی علیہ السلام پوښتنه دي سړی په زړه کې د دنیا محبت ته د دنیا حرص اخیسته د دنیا لالچ ته په زړه کې داخل ده عیسی علیہ السلام کوشش کا اوسه د دنیا حرص او محبت د خپل شاګرد له زړه نه وباسي عیسی علیہ السلام خپل شاګرد له ځان سره روان یو ځنګل ته ځي لوګه تند پیراله عیسی علیہ السلام خپل شاګرد ته د توحید دعوت ورکړي په الله رب العزت باندې خپل عقیده مضبوطه کړه خوراک رزق روزي ورکول د الله رب العزت په لاس کې دي आवाज عیسی علیہ السلام پس اې د ځنګل وسیو راسی دې مو باندې لوګه تم دراغله ده یو وسی را عیسی علیہ السلام علاله کړلاو پوره په حق او دوار وخوړه عیسی علیہ السلام خپل معجزه د خپل شاګرد ښکارا کړه ورسته بیا عیسی علیہ السلام د خپل شاګرد ته فرمایي چې ګوره الله رب العزت د هر انسان روزي لیکلې ده ورکوي به دا د الله رب العزت ذمہ داري ده موږ سره د روزي درک نه لګي د په سفر باندې روان و د موږ سره د رزق اسباب نه وو لیکن الله رب العزت دغه د رزق طریقه موږ دپاره جوړه کړله موږ ته یې روزي راکړله رزق په یوه نانو کې نه ده چې اورک سولو له موږ چې که چیرې هغه نام تا غلا کړی نو اقرار وکړه چې هغه نام ما پټ کړی شاګرد ورته یې چې نه ما نه ده پټ کړی ما نه ده لیدلی عیسی علیہ السلام هغه ډوکي د وسۍ چې پراتو بیا یې حکم وکړه چې قم باذن الله الله رب العزت عیسی علیہ السلام ته دغه معجزه ورکړې وه چې مړي به راژوندي کول هغه وسۍ راژوندی سوله هغه خادم ورته ګوري چې وسۍ باندې اډوکی پراته دي هغه اډوکو باندې غوښه او سرمن لګیږي وسۍ روانه شوه بیا عیسی علیہ السلام د خپل هغه خادم او خپل شاګرد ته فرمایي چې ګوره الله رب العزت رزق راکړ ما او تا وخوړو ښه وافر مقدار باندې موږ او تاسې ته روزي میلاو شوه بیا هغه شی چې موږ او تاسې ذبح کړی و یا حلال کړی مو الله رب العزت دوباره ژوندی کړ اقرار وکړه که چیرې دغه شی تا غلا کړی نو په دې غلا باندې اقرار وکړه شاګرد منکر شو بیا عیسی علیہ السلام له ځان سره روان دریاب راځي په لارې عیسی علیہ السلام خپل خادم په لاس کې لاس ورکړ عیسی علیہ السلام بغیر د کشتۍ نه په سمندر باندې روان دی یو پل الله رب العزت په اوبو باندې ورته جوړ کړ د اوبو یې برف کړل عیسی علیہ السلام سره له خادمه په دې سمندر باندې پورې وته خادم ته بیا عیسی علیہ السلام د الله رب العزت وحدانیت او د الله رب العزت قوت او د الله رب العزت د علم تذکره کی چې الله رب العزت پاش عالم ده د هر شي قدرت لري هر طاقت الله رب العزت سره موجود ده وزي ورکوونکی الله رب العزت ده په اغنام کې نه ده چې کوم نان ورکس کچیر د غنام تا غلا کړی د اقرار وک خادم بیا منکر عیسی علیہ السلام بیا لاس ور صحرا کې روان ده لیک سفر نو وروسته عیسی علیہ السلام نظر په دریو تیږو ولګي
عیسی علیه السلام سره له خادم نه د غوتی غوته ورسی عیسی علیه السلام بیا به الله رب العزت کی قدرتو تذکرہ خپل خادم تکای خادم بیا منکر عیسی علیه السلام دغه ته حکم وکړ چې تاسو د سرو زرو جوړی سي درې سره تیږي د سرو زرو وګرځیدي خادم ته بیا عیسی علیه السلام دی الله رب العزت د قدرتو تذکرہ کې خادم بیا منکر عیسی علیه السلام اخر ته ورته فرمایي چې د سرو زرو دغه تیږي خو درې سوي دي ما او تا دوی یو تیږه به د ماسي یو به د تاسې لیکن دغه درېیمه تیږه به یې چاته ورکوو چې زه دغه درېیم نام خوړلی دغه حارث د عیسی علیه السلام خادم ورته فرمایي چې دا خو ما خوړلی عیسی علیه السلام ورته وفرمیل بس هغومره د ما او د تا ملګرتیا وه ما خو دا غوښتل چې د الله رب العزت محبت د الله رب العزت قدرتونه د تا په زړه کې داخل سي لیکن د دومره معجزاتو نه باوجود د الله رب العزت هغه قدرت د الله رب العزت باندې توکل د تا په زړه کې داخل نه سه دغه درې سره تیږي د تا ما او د تا سفر جلاس عیسی علیه السلام روان سه دغه کس ځوان یې پرېښود عیسی علیه السلام لاړ ځوان په ځنګله کې صحرا کې ناست دوه مسافر په لار را روان دي مسافرونه لار ورکه سوې ده د کس یې ولید وایي ویل چې راځئ پوښتنه به وکړي د کس نه دې ته به لار معلومه وي ماکې کلي ته ځو کله چې دا دوه کسان راځي چې تیږي د سرو زرو پرتې دي د هغو په زړه کې هم حرص پیدا سه لالچ پیدا سه دا کس به قتل کړو دغه درې سره تیږې به راواخلو یوه به د موږ سي یوه به تقسیم کړو دغه د عیسی علیه السلام شاګرد او خادم د دوی په بدنیتي باندې پوه دوی ته وویل چې موږ درې کسان یوه تیږه ما ته تاوان ما رسوي ما قتل کوو یوه تیږه در واخلئ بغیر د ما د قتل نه بغیر د ما د رضا نه دوی مو ویل چې په امتحان کې به ځان نه غورځوو سبا به په امتحان کې مبتلا یو سبا به قصاص شو خلک به موږ قتل دغه درې سره تیږې یوه ورسي خلک ډېر خوشحاله دي ځوانان ډېر خوشحاله دي چې یوه تیږه د سرو زرو ځان لپاره به کلي کې محلات جوړ کړو دغه د اهل او عیال لپاره زموږ کافي ده یو ملګری ورته فرمایي چې راځئ اول به د هوټل نه مړۍ راوغواړو صحیح ده یو سړی منتخب شو دغه کس ته ولاړ شي مړۍ دې راوړې چې خوراک وکړو بیا به سفر اختیار کړو لاره به وهو او په لاره به روان یو ملګري کس هوټل ته ځي کلي ته ځي هلته د ده بیا حرص او لالچ په ذهن کې پیدا شي زار به په دې خوراک کې ورته ملاوټ کړم دغه درې سره تیږې به ما ته راپاتې شي دوی دواړه به قتل شي لیکن دغه دوه ځوانان چې د تیږو د حفاظت لپاره ناست د دغو په زړه کې حرص پیدا سه لالچ پیدا سه چې دی راشي دی به قتل هغه مړۍ راخیستې په زار وکړه کډه زار یې کې غورځولي کله چې ځوان راورسېد د دغو دوه شروع پې وکړه دی یې قتل دغه دوه کسان ډېر خوشحاله سو یوه ثابته تیږه یوه به نیمای میلاو سو په مړۍ باندې کېناستل چې کله مړۍ وخوړله دغه دواړه ځوانان وفات سو لږ وخت نه وروسته عیسی علیه السلام بېرته واپس راځي چې راځه هغه ما شاګرد به وګورم چې په څه حالت کې ده چې ګورې درې سره ځوانان پراته دي او هغه درې سره تیږې یې په منځ کې پرتې دي عیسی علیه السلام وفرمیل چې دنیا داسې دوکهباز دغسې انسان یې په حرص کې واچو د الله رب العزت محبت د انسان په زړه کې نه و درې سره په دغو تیږو باندې قتل شو لیکن دنیا دغسې ثابته پرته ده نو نبی علیه السلام په دې حدیث کې درس خپل امت ته ورکوي چې ای امته د ما دغسې ځانونه په دنیا باندې تباه نه کوي لکه د عیسی علیه السلام د قوم هغه درې ځوانان دنیا به دلته پاته کېږي دنیا حریص ځانه مه جوړوئ چې د دنیا پسې منډې وهي او بیا دغه دنیا له تاسې نه پاته وي او تاسې د دغه دنیا چې ولاړ شي نو نبی علیه السلام فرمایلي چې الدنیا مزرعة الاخره دنیا دغه د آخرت لپاره کرونده د هر انسان باید په دغه کرونده کې بهترین فصل وکړي چې په آخرت کې بیا بهترین فصل مالک ته وګرځي او الله رب العزت د جنت په شکل کې د الله رب العزت د یو جنت د نعمتو په شکل کې الله رب العزت د دنیا دغه کسب د حاصل سي او هغه خوشالیان د حاصل سي الله رب العزت د موږ او تاسو ټول په د دنیا او د آخرت د ژوندۍ دواړه کامیابی موږ او تاسو ته حاصل کی الله رب العزت او الماته د تاسو ټول د خبر باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا